جی بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د کوروډرا دویم لیکچر دی او په دې لیکچر کې بعد د شیپ ټول موږ مزید نور چې کومه پراپرټي پاتې شو هغه به ډیسکس کوو. خو د هغې نه مخکې د پیج چې کومه پراپرټي د لږ ډا ډیسکس کوو. غالبا دا موږ نه ډیسکس کړی که نه. ډېر لازم امپورټنټ فیچر دی چې کله زموږ سره پیک ټول را سره وي که نه او زما سره هیڅ هم نه سلیکټ په پیج کې تش پیج را سره نو زموږ سره په پراپرټي بار کې د پیج پراپرټي راغلی. ټیک شو. نو عام طور باندې دا اوس چې کوم ماته پیج ښکاره کېږي که نه دا لیټر سایز پیج دی. لیټر سایز دی لیټر نوم یې دی. د دې چې کوم سایز دی ویډ ته دی 8.5 انچ او هایټ یې دی 11 انچ. ټیک شو. تاسو بیا چې په مارکیټ کې کوم پیج استعمالېږي که نه نو هغه کې زموږ سره زیاتره د پرنټینګ دپاره A4 کاغذ استعمالېږي. ټیک ده. تاسو بیا A4 د دې ځای نه چوز کوئ ځان له A4 دې کې لاندې شته دی. ټیک شو. او کله ناکله نه دی کله ناکله زموږ سره یو بل پیج په دې کې یوز کېږي. په ځینو کوروډراګانو کې ورته ګورنمنټ لیګل لیکلی دی نه ګورنمنټ لیګل. ټیک ده. په ځینو کې ورته پولیو لیکلی که نه په ځینو کې ورته 8.5 ضرب 13 انچ لیکلی. لکه زموږ سره چې کوم عام تیار کاغذ راځي د پرنټینګ دپاره څنګه چې A4 کاغذ راځي که نه ډبل A کاغذ چې ورته ویلی کېږي نو هغه په نوم باندې خو لکه 14 انچ راځي خو یې هغه 13 انچ 1 انچ پای کې کم راځي. ته به احتیاط کوئ. نو که تاسو دلته کې دا ګورنمنټ لیګل والی که نه نو دا 13 انچ راځي او بیا په دې کې یو وي فول لیګل که نه نو هغه بیا دا لیګلي نه دا اوس فول 14 انچ کاغذ بیا راځي. نو دا 14 انچ کاغذ چې کوم دا هغه سټامپ والا کاغذ دی. سټامپ پیپر باندې چې کوم کاغذ استعمالېږي که نه هغه فول لیګل دی. ښه ټیک شوله. نو یوزولي عام طور باندې لیټر دی موږ لیټر پرېږدو دغه ویډ او هایټ دی که نه. ټیک شو. بیا دې خوا چې موږ راوړو نو زموږ سره دا لینډسکیپ او پورټریټ والا خبره ده. بعض اوقات موږ ته به سرټیفیکیټ یا ډرینګ څه شی پکار نه موږ ته په لینډسکیپ موډ کې پکار وي که نه نو تاسو به دا لینډسکیپ موډ ته بیا دې ځای نه اړوئ. ښه ټیک ده. او پورټریټ چې کوم دی نو دا جنرالي لکه دا زموږ سره په استعمال کې راځي. اوس دې سره دې خوا یو دوه اپشن نور دي که نه. یو ته ویل کېږي آل پیجز یو ته ویل کېږي کرنټ پیج. د دې پکې څه مطلب دی؟ مطلب دا دی که فرض زه دلته کې مزید نور پاڼې کریټ کړم لکه زه دا پلس بټن پریس کړم زما سره پیج 2 راغی که نه. ټیک شو. نو پیج 1 زما سره اوس پورټریټ موډ کې دی خو که زه دا پیج 2 اړوم دې لینډسکیپ ته او زما سره دا آپشن سلیکټ آل پیجز که نه نو زه چې کله دا پریس کړم نو زما سره به غونډې پاڼې پیج 1 به هم اوس دغې موډ ته اوښتی پیج 1 هم اوښتی دی. ټیک د څه د وجې نه د دې آل پیجز د وجې نه. خو که زما سره دا پورټریټ دی او زه دا پیج سلیکټ کړم کرنټ پیج که نه او بیا زه راځم پیج 2 ته او دا زه لینډسکیپ کړم که نه نو زموږ سره به صرف پیج 2 لینډسکیپ شي پیج 1 به زما سره پورټریټ موډ کې. دا کله ناکله په کار راځي. ټیک ده. تاسو به خپل ابجیکټ دغه ته ګورئ که نه ریکوایرمنټ ته به ګورئ چې هلته کې څنګه سیټینګ وه هغه شانتې بیا اړوئ بیا. ښه ټیک شو. موږ راځو پیج 2 بېرته واپس پورټریټ موډ ته اړوو. ښه ټیک شو. ده په دې پوه شو په کرنټ او په دغه باندې بیا چېرته کې ضرورت وکړه نو د هغې مطابق تاسو پکې دغه آن اپ کولی شئ. نور عام طور باندې دغه زموږ سره آل پیجز سلیکټ دي. یونټ چې کوم دی عام طور باندې انټرنیشنل لیول سطح باندې چې کوم یوز کېږي انچز استعمالېږي. دا د هر پروګرام ډیفالټ سکیل دی. بس تاسو چې کله پروګرام انسټال کړئ د هغې اټومیټیک چې کوم دغه راځي سیټینګ راځي نو هغه د انچ راځي. ښه ټیک شوله. بیا زموږ سره دلته کې راځي دا نټ ډسټنس ورته ویلی کېږي. لکه د دې دا مقصد دی چې کله زه یو ابجیکټ کریټ کړم دا ما یو ریکټنګل جوړ کړو او دا زه په دې ایرو کې باندې دلته مومنټ ورکوم که نه د ایرو کې دا مومنټ نه دی دا کنټرول کوي. ښه اوس ګوره اوس نشته که نه زما سره په سکرین باندې اپشن ولې زما سره دلته کې دا ابجیکټ سلیکټ دی. زه چې کله په پیج کې لاندې کلیک وکړم هغه سیټینګ به راشي. اوس مثال په توګه باندې ما دې له 1 انچ ډسټنس ورکړو چې دا به په یو پیر دې کلیک سره څه کوي 1 انچ فاصله طی کوي نو دا اوس وګورئ 1 انچ فاصله طی کوي. ټیک شوله. تاسو خپل ریکوایرمنټ ته ګورئ د هغې مطابق دا سیټ کولی شئ. زه په خپله باندې عام طور باندې 0.01 د ځان دپاره سیټ کوم چې دا څونه لږ مومنټ کوي بس هغومره. کله ناکله بیا خیر دی موږ چینج کوو د ضرورت مطابق. ټیک شو ده که نه. دا به زه بېرته واپس ډیلیټ کړم. بیا زموږ سره ډوپلیکیټ ډسټنس دی. لکه موږ په کوروډرا کې ډوپلیکیټ اخیستی شو که نه نو عام طور باندې په داسې هارزنټلي چې کوم سپیس دی ته موږ ایکس ایکسس وایو او کوم چې ورټیکل زما سره راغلی که نه هغې ته ایکس ایکسس ویلی کېږي. ټیک شو که نه. نو چې کله زه دلته کې یو ابجیکټ راکړم که نه بای ډیفالټ چې کله موږ کوروډرا انسټال کړو نو دلته کې زما سره سپیس راځي 0.25 او 0.25 دا زما سره ډیفالټ سپیس چې کله چې موږ فرش کوروډرا انسټال کړو. ښه نو چې کله موږ ډوپلیکیټ اخلو که نه کنټرول ډي سره موږ ډوپلیکیټ اخلو دا یو ټوپ وي نه ایکس طرف ته او وای طرف ته دواړه سایډ ته دی په یو طرف ته موو شو. دا د څه د وجې نه دا د دې ډسټنس د وجې نه. ټیک شو. که دا ډسټنس سیوا ورکړو بیا به سیوا ټوپ وایي که نه. خو عام طور باندې موږ په خپله باندې داسې کوو چې دا موږ 0 اخلو. ښه
00 دا به ډیفالت شي. نو که اوس تاسو بیا دینه لکه ډوپلیکیټ اخلئ کنه لکه دا ما سلیکټ کو کنټرول ډي بیا مې کنټرول ډي لکه درې ما ډوپلیکیټ واغستې دا وګورئ دلته په خپل دغه باندې پاسه پرتی دی آبجیکټ باندې. ټیک شو. نو دا یو ګډ فیچر دی لکه تاسو بیا د خپل ضرورت مطابق سیوا کولای کومولای شئ. ټیک شو. دا غنه علاوه زما سره دا لاست کې یو آپشن راځي کنه ټریټ آل آبجیکټ ایز فیل. زه چې کله د یو آبجیکټ کلیک کوم کنه نو دا د دې دغه کوي دا اکشن چې لکه دا پیلی په دې کې دنه د غي کلر پکې پیل شوی. نو دا موږ له خزه کده دا چې کله اني زه په دې باندې په اسانه سره آبجیکټ دې سلیکټ کولای شم. زه دې په سنټر کې کله کلیک اخلم کنه ډیر ایزی دا سلیکټ کیږي. او چې کله دا آپشن موږ اف کو کنه به تاسو دې په منځ کې کلیک کوئ دا آبجیکټ نه سلیکټ کیږي. دا اوس امټي دی. تاسو دا به ال سلیکټ کیږي چې کله ته په دې لاین باندې سې کلیک والے دا کوم لاین راغلی دی او لاین باندې کلیک کوئ. دا غینه پس زموږ سره بیا دا آبجیکټ چې کوم دی دا سلیکټ کیږي. ها نو موږ وایو چې نه دا زموږ سره ایز ا فیل ټریټ کوي. دا ټریټ دی زموږ سره کوي کنه چې سړی په دې منځ کې کلیک کړو دا سلیکټ کیږي. نو دا ګډ آپشن دی اني ساتي. ټیک شو. دا زما سره د پیج لک پراپرټیز را لمه چې دا سره ډیسکس کو. اوس راځو خپل سبجیکټ لکنه دا مزید چې کوم آبجیکټ دا ما ډیلیټ کړه. ټیک شو. یو آبجیکټ مونږ پاتې کوو د ځان سره دا بلک دې سره زوم کو چې مونږ کاروایی صحیح وکړو. ها زه دا کرو ته اړو ما کنټرول کیو سره. ټیک شو. یار دې ځکه نن تاسو کرو ته کنورټ کولای شئ یا چې تاسو آبجیکټ ته کله راشي کنورټ ټو کرو دا بټن په سیو خای کنه نو موږ دې ځکه دا کرو کولای شو چې کله دا مونږ کرو کو نو زموږ سره د شیپ ټول د پر آبجیکټ اوس برابر شو. نو شیپ مطلب شکل دی په شکل کې چینجینګ راوستي دي کنه نو موږ باس پر چې سلیکشن موږ څنګه کولای شو په پری هند ما تاسو سلیکشن کړو پر ریکټنګل موډ کې موږ کړو کنه بیا نوډ ورا چیرو دي ځګینه کنه هغه نوډ ډیلیټ کوو په دې ماینس سره آبجیکټ چې کوم هغه بریک کول په یو خاص پوینټ باندې ځګنه دا موږ کړو کنه بریک کول هغه نه پس بین دا لاینز چې کوم یو ځګ ته بل ځګ ته وړل دي کنه بیا دوانه نوټ سلیکټ کول دی هغه بیرته واپس جوائن کول دا موږ ویډیو کنه ټیک شو. دا غنه علاوه آبجیکټ چې کوم دی کرو موډ ته کنورټ کوو د چې پای کې موږ به دا چینجینګ راوستي شو دا سي ټایپ کرو نسبت کې موږ ډرا کولای شو کنه ټیک دا ډیسکس کړو. بیرته واپس دا لاین چې کوم دی هغه سټریټ کول دی نو دوباره به تاسو دا لاین سلیکټ کړئ او په دې سټریټ لاین باندې کلیک کول دا بیرته واپس سټریټ شي. ټیک شو. او چې کله موږ یو آبجیکټ کرو کو داسې او دا غي دا کوم پوینټ سم سره غلي کنه نو زینه دا زما سره فل حال دا پراپرټي کوم پراپرټي چې الریډي په یوز کې دا نو هغه هاید دا کوم چې په یوز کې نه دا هغه نه دا هاید. ټیک شو. نو اوس زما سره کسب چې کوم دی دا یو نوډ چې کوم دا مو سلیکټ کړی دی کنه دا په کسب موډ کې دی. مطلب دا دی چې کفرز کوم دلته کې یو نوډ چېړو کنه نو ابل نوډ دلته کې نه خبرېږي با دا به دې ګوټ غونته کې جوړای ښه دا مې کله نه کله په کار راځي اکثر آبجیکټ دا زمونږ په کار راځي چې تاسو په دې باندې کار کولای شئ. صحیح ده. دې ته ویل کېږي کسب. بل په دې پسې دویم سم سره دی سایمنټریکل سموث ته سوري سموث چې کوم دی دا آبجیکټ سموث کوي د غزګې سموث کوي لکه د چل لکه یو تاسو کچوي غټوي کنه نو بل خو نه کچيږي غټيږي خو دومره د چې اخو هغه نوټ به سره سموث ساتي لاین بس تاسو بالکل اوار ساتي. صحیح ده. نو دا چې کله مونږ سایمنټریکل ته واړو 3 نمبر ته مونږ کله واړو نو په 3 نمبر کې کدا سو بیا نوٹ کچوي غټوي نو اپ ساید به سره کچيږي غټيږي ښه یعنی چې څونه مونږ نوٹ کچو غټو هغه سره سموث په همي سموث پکې هم د لازم خبره ده خو لکه مسله پکې دار چې دا کچيږي غټيږي نو یو سایز کې هغه وسند راځي ښه یاد به ته دا خداغه علاوه اوس زموږ سره مزید دلته کلاس دی ریورس ډایرکشن تاسو د ایروز ته وګورئ د ایروز چې کوم ډایرکشن دی هغه دې طرف ته دی لکه د دې څو ګورم باندې دوه ګورئ د دې ایرو ډایرکشن دې سایت ته د آبجیکټ نه داسې وکړی نو موږ دا ډایرکشن چې کوم دی چینج کولای شو ریورس د وس وګوره هغه طرف ته مخ شو. ټیک شو. د دې په تاسو زه اگزامپل داسې درکم چې یو عام لاین بس سمپل لاین به ډرا کوم بس د کلیک سره سره ډرا کې دغه شانته ګډ وډ آبجیکټ راکوم چې موږ ته پته لګي. ټیک شو. یو عام سمپل لاین ما ډرا کو بیا دیلا چونکه دا لاین دې طرف ته روان دی کنه نو چې دلته کې راشم او دې لزه دغه چینج کوم کم ایرو سایز دی نه د دې طرف ته مخ دغه سایت ته نو کومه دا ایرو سلیکټ کو کنه ټیک شو او دا موږ د سې کو نو دا به بل طرف ته مخ کې خیالم دی وته هغه ایرو چې کوم دی مخ کې هغه طرف ته اوس دې طرف ته شو دا دې طریقې باندې د دې ایروز چې کوم دی ډایرکشن هغه چینج کولای شي. ها ټیک شو. دا غنه علاوه زموږ لیکلي ایکستراکټ سب پات لپاره موږ دا آبجیکټ استعمالو لکه مثال په تور باندې په دې آبجیکټ کې ما دلته ډبل کلیک واغستوي. ټیک شو. دلته کې زه ډبل کلیک اخلم ټیک دا او بیا دلته چې په یو ځای کې بل ډبل کلیک اخلم نوډونه مې ور واچول کنه دا آبجیکټ ما په دې زبانه بریک کوی بریک. ټیک شو. نو دا زما سره ځان له شوې نه او دا سره ځان له شو. ټیک شو. یو خبره شوله
بیا دې ځای باندې هم زه دا بریک کوم دوباره بیا مې بریک کو نو الته کې را سره هغه ابجیکټ ځان له شو او دا ځان له شو کنه خو کومګ دې ابجیکټ ته وګور دا اوس هم یو ځای ټریټ کوي الانکه کټ شوی دی کنه د اینه دا جدا جدا شوی دی کنه لاغې نه بالکل دا جدا شوی دا لاین خو بیا هغه ټریټ کوي داسې چې لکه دا یو ابجیکټ دی نو چې کله موږ شیپ ټول والو او دا موږ سلیکټ کو یا سلیکټ نه کوم خیر د سپروانه او باسي لکه لازم سره دی او چې کله موږ دا ایکسټریکټ سب پات دی وو دا کمانډ دی ایکسټریکټ سب پات لپاره به صرف دا موږ سلیکټ کو ایکسټریکټ سب پات به دا اوس موږ وو کنه نو دا پات چې کوم دی دا به د هغه ابجیکټ نه ځان لشي ښه جدا جدا شو دا reverse direction now extract sub path was جدا شو डी select पे کې دوباره بچتا سو وسته لرا شي کنه اته ځان لشو دته ځان لشو شو مخکې چې کوم از یو ابجیکټ دا ټریټ کېدو اوس چې کوم دی جدا جدا شو وای شو په دې باندې دا زموږ سره extract sub path دا کمانډ کار کوي ها بیا زموږ سره بل دی extend کرو ټو کلوز دوه قسم ابجیکټ یو دار زموږ سره کلوز کرو او یو ایکسټند ټو کلوز دی کنه دوه سیم کار کوي بس دومره خاص فرق پکې نشي زدا یو بدل غرانځ کوم دا د یو بل نه بل کې فاصله کې پراته دي خو زه غواړم چې دا مونږه کلوز کوسو ټیک شو نو دوه کمانډونه کار کوي ټیک شو کوم اوس مونږ دا یو کلیک وکنه نو کلوز د کرو بای جاینینګ د سټارټینګ نوډ کنه سټارټینګ نوډز او انډینګ نوډ چې کوم هغه د یو بل سره جاین کړو بس یو ابجیکټ دی بیرته واپس جوړ کو کنه کنټرول زد سره دا ما انډو کړو به دوباره سلیکټ ته او زرا زما دا یو کمانډ پریس کومه جاین ار ډي ډیټیچ د ان نوټس کنه نوټس چې کوم دی هغه د بسر دا جاین شو بیرته واپس دا تاسو کلیک کوي بیرته واپس ډیټیچ شو مطلب بیرته واپس کټ شو ټیک شو نوټس چې کوم دی دا یو بسر ورنځي کایم او بیرته واپس ختمایم ها ټیک شو لا دې خاص یوزز دې ناراضي په پریکټیکل لایف کې بل زموږ سره د سټریچ اور سکیل نوټ کنه لکه دا نوټ چې کوم زموږ سره غلې ده کنده تاسو سټریچ کولای شئ یا چرته کې یو ځګنه بل ځګ ته وړي دا ما سلیکټ کړو او زه به دا را واخلم کنه نو دا موږ ګورو چې غټولې کچولې شو دا نوټ ځینې ټیک شو دا سی وړې را وړې شمه ټیک ده نو دا پوینټ لکه صرف دا دوه نوټ دي راځي غون ابجیکټ زموږ نه زی نو دې سي ټایپ موږ کچرته کې نوټ زموږ ضرورت کنه موږ د ځګنه وړې را وړې شو دې رقم باندې ها بیا چې کوم دی روټیټ اور سکیو نوډز دی پسې دی باندې تاسو هم د څه کولای شئ لکه دا دوه نوډز صرف کوم نوډ ته سنوي ما صرف دا دوه نوډز چې کوم دی دا ز روټیټ کوم یا سکیو کوم کوم دا موږ د روټیټ کولای شو نه خپل چایس مطابق چې څنګه تاسو غواړئ ټیک ده چرته ضرورت راځي جو بعض ټیم کې کولای شئ خنور دي خاص دي ضرورت نشته ټیک شو او بل موږ چې بده باندې دوباره کلیک وکنه سلیکټ کو او دا پسې را واخلو نو موږ دا سکیو کولم شو لکه د سیم زدا کولای شي مې څنګه چې موږ عام ابجیکټ سکیو کوو ته سکیوینګ ویل کېږي ښه ابجیکټ داسې دي ته سکیوینګ ویل کېږي کنه او د ځګنه دا روټیټ کېږي داسې تاوی ګرځي ټیک ده کله کله زم چې ما چې تک په لایو کړو سم استعمال کړی دی دا شي خداغین علاوه زموږ سره بل د الاین نوډز لکه اوس دا لاین بالکل سټریټ ته زما سره اوس چې کله دی لاین ته وګورم کنه یا موږ دی لاین ته وګورو نو دا لاین زموږ سره کوګ دی نو زه غواړم چې دا دوه ځله سیده کوم سټریټ کوم دا غیر لپاره موږ الاین نوډ استعمالو نو دوه نوډ ما سلیکټ کړی دي چې کله دلته راشم الاین نوډ ټیک شو زموږ بل ته تفوس کوي اوس دا ماده دا ته ورټیکلی الاین کې که هریزنټلی الاین کې اف ډاون الاین کې کنه دیس سټریټ کنه نو موږ چې هریزنټلی مثال په تور باندې زه دا ورټیکل ختم کوم لاین به زما سره شي سټریټ بشي دا وګورئ ټیک شو اوس دا کوک دی کنه دا ماته زم چې دا ورټیکلی زه دې سیټینګ وکم تاسو په دلته کې راشي هریزنټل به اف کوي ورټیکل بوت ان کوي دا به اوکې کوي دا بالکل سټریټ نو کچرته کې دیس یو لاین تاسو ډرا کړو چې هغه کوک وګو کنه نو به شکه سټریټ کولای شي ها ټیک شو دا غینه علاوه ریفلیکټ نوډ هریزنټلی ریفلیکټ نوډ ورټیکلی بس دا د خاص یوز کیږي نو چې کوم نوډ تاسو جوړ کړی کنه هغه ورټیکلی او هریزنټلی دا سي اړای راړی ها ټیک دا اسی جنرال د سي عام یوز دی نه راځي زموږ سره بل زموږ سره الاسټیک موډ دی الاسټیک موډ کې تاسو د سي دوه یا درې نوټس کله سلیکټ کړئ کنه او الاسټیک موډ پی ان کړئ دا به تاسو د سي لچکدار غونډه کې موډ تاړي لشي لکه الاسټیسيټي چې کوم ده اوبه دې کې پیدا کولای شي تاسو یې نه ها نو سپیسیفیک نوټس چې کوم دي دا غینه دا کار کوي دا موږ په دې طریقه باندې موږ کولای شو ټیک شو دا غینه علاوه زموږ سره سلیکټ آل نوډز ټوټل موږ نوټ سلیکټ کولای شو دې ځګنه هغه موږ د سي جنرالي عام په دې طریقه باندې کولای شو ها ریډیوس نوټس چې کوم ده کنه چې کله موږ یو ابجیکټ د سي عام سیمپل یو لاین جوړ کړو د سي کراس اور ابجیکټ موږ جوړ کو کنه یا موږ بل یو شیپ راوړو او هغه موږ کرو ته کنورټ کړو عام شیپ چې موږ کله راوړو خپل نو په هغه کې ډیر زیات نوټس راځي ډیر انتهایی زیات پزل نوټس پای کې ډیر زیات راځي ان شاء الله پریکټیکل به وکړو کنه تاسو د څه کولای شئ چې په هغه نوټس په هغه ابجیکټ کې تاسو د نوټ تعداد کم کړئ
اوس ګوره زما سره دا الډي کم دي، اوس په دې کې مزید د سلګ نور وراچو مې فزول مګړې شو واچول کنه، نو زه د سکولشن دا ریډیوس نو زه هوا مکنه هغه فزول نورونه ته پاکي لاړه ختم شو. اکثر کیږي ښه سپیشلی چې کله مونږه یو عام ابجیکټ 3D ته اړو نو په هغه موډ کې زموږ سره دا ډیر زیات په کار راځي. صحیح ده، د هغه مقصد لپاره مونږ چې کوم دی نوټس ریډیوس کولای شو. ټیک شو، نو دا د شیپ ټول کمپلیټ پراپرټي و. ٹھیک ده، او د څه خاص اهم دمنه تاسو زیات تر چې کوم دی نو دا زیات کچله یو کرو چې کوم دی هغه سټریټ کول څنګه دی، هغه کرو ته څنګه چینج کولې به د کرو چې زما سره کوم پراپرټیز دي د سیمټریکل او سموث او دا کسب دی باندې یاد کړئ، دا وګورئ کنه ډېر لازم دي ښه. ټیک شو، او دا ریډیوس نوټ زموږ په کار راځي کله نه کله، او دلته کې الاین نوټ چې کوم کمانډ موږ وایو کنه دا سلیکټ ال نوټ نو الاین نوټ دا یو کمانډ دی. ټیک شو، نو دا تاسو دې باندې پریکټس وکړئ ډېر زیات په کار راځي. صحیح شو دا، نن دومره بس دی کنه. اوکے جی شکریہ.